د هغې وجه دا ده چې موږ د تربیت طریقه نه راځي او موږ د تربیت په باب کې د جذباتو نه کار کوو. دا جذبات یو جدا دنیا ده، وهل ټکول دا یو جدا دنیا ده، یو جدا باب دی، او د چا تربیت کول دا جدا باب. زموږ قوم چې نه جوړېږي د هغې اصل مسله بنیادي هغه دا ده چې موږ د تربیت طریقه نه راځي. موږ که ماشوم هغه لا پیدا شوی نه په هغې وخت کې د ده د تربیت دنیا سټارټ کېږي د مور د خېټې نه. ویسې د مور د خېټې نه رابهر شي د یو بله دنیا ده، د درې څلورو کالو پورې، بیا د لسو کالو پورې بله یو دنیا، بیا د څلوېښتو پنځه کالو پورې بله دنیا ده، بیا د څلوېښتو کالو پورې بله دنیا ده. د هغې نه پس د څلوېښتو نه سړی واوړي که نه، د بیا تربیت نه کېږي، ډېر ګران کار وي، د بیا پوخ شي، د ده تربیت له ګران وي. نو شریعت ته هغې موږ ته داسې طریقې وضع کړي دي چې یاره ته به یو قوم څنګه جوړوې، یو انسان د انسان نه به انسان څنګه جوړوې، او د هغه تربیت هغه به څنګه کوي. ډېرې بهترینې طریقې یاد وکړو. یو دا چې په ماشوم باندې به سیوا بوج نه واچوي چې هغه بیا برداشت کولی نه شي. زمونږ کار دا دی چې زمونږ ماشوم هغه 4 کاله عمر ته ورسېږي، موږ یې سکول ته ولیږو، دونه بیګ ورته په شا کړو. نو هغه په دماغو کې او په زړه کې هغه یادول او ځان سره یاد ساتل او څه کې هغه په شا باندې وړل د هغې ګراني بیګ داسې نو چې داسې بیګ ته ما ته را په شا کړي که نه، نو زه به ذهني مفلوجه کېږم نه. زما د دماغ او زما د جسم چې کوم نیوران دي او کوم اعصاب دي هغه ډېر کمزوري دي. زه خو د 4 کالو ماشوم یم، تا ما ته دونه بیګ را په شا کړو، زه به څنګه. ځکه د جاپان د هغې یو دغه ما کتل، د هغې یو ریسرچ د هغې باره کې چا یو خبر و، د هغې نیوز راوستی و چې یاره په جاپان کې د 7 کالو پورې او په بعضې علاقو کې د 15 کالو پورې ماشوم د سبق نه ښایي، صرف هغه د اخلاقیات ښایي، بس چې دی اخلاق زده کړي. هغه په داسې ماحول کې ورپرېږدي که نه چې ماحول کې خلک وران کار نه کوي، سم کار کوي. نو دغه د 10 کالو پورې دا زندګي دا د ابزرویشن او د مشاهدې زندګي په دې ګوري چې زما دا مشر څه کوي، زه په کوم ماحول کې اوسېږم، دا خلک څه کوي، دی هماغه شان کوي. زمونږ څه کېږي دونه بیګ ورته په شا کړو چې دنه انسان جوړ شي. او په کور کې مور هم موبایل راوستی، پلار یې موبایل راوستی، مور یې غیبت کوي، پلار یې غیبت کوي، مور یې مران کار کوي، پلار یې مران کار کوي، جنګ جګړې کوي، د یو بل بېعزتۍ کوي. ماشوم چې دې سیس ته ګوري هغه شی ته جوړ شي، نو د هغه نه خو بیا جنید بغدادي نه شي جوړېدی. ته ګانې اورې او ته دې VCR ګورې، پخوا به VCR که ته چېرته نېټ ته ناست یې، ته چېرته فیسبوک او یوټیوب ته ناست یې او ټیک ټاک ته ناست یې، هغه نه بیا دغه شی جوړېږي. نو د هغه نه خو حسن بصري نه شي جوړېدی، دغه شی ته جوړېږي. اولنۍ خبره په ماشوم باندې بوج هغه دونه اچول چې هغه بوج هغه برداشت کولی شي. دا عامې خبرې کومه تقریر د علما کرامو کار دی، صرف هغه انداز مونږ د علما کرامو اختیار کړی دی، ډېر په ادب او په احترام سره. خبره دا ده چې ما ذهن کې کومې خبرې ویستم چې هغه تاسو سره شیر کړم. نو دا چې یاره ماشوم باندې بوج نه ګوره، د شریعت قانون ګورئ که نه، شریعت مونږ ته دا ویلي دي چې دا ماشوم دا کله 7 کالو ته ورسېږي، د هغه پورې ورته د مانځه مه وایئ. چې 7 کالو ته ورسېږي بیا ورته د مانځه ووایئ. 10 کالو ته ورسېږي لمونځ نه کوي، لکه سختي ورسره شروع. او دلته 4 کاله عمر د ماشوم او په سکول باندې ټاکئ. 15 کالو ته ورسېږي او دا درس غوبل په کور کې جوړي، ولې لکه فیس مو ورکړی دی او سړی سکول ته نه ځي. دا د کوم ځای قانون دی چې دونه بوج تا په ماشوم باندې ورواچوه، ذهني مفلوج شي. دا 4-15 کاله عمر د ماشوم چې کوم دا خو د هغه د مینې محبت خو چې هغه ته د مور او پلار د محبت وخت، هغه د مور او پلار هغه مینه په دغه وخت کې ورته میلاو نه شي، دی ذهني خراب شي. تاسو به ډېر خلک لیدلي او موږ هم داسې په موږ کې هم ډېر خلک داسې چې هغه په کور کې داسې غټ شوي که نه چې ځان له په یو کمره کې اوسېږي، د مېلمنو په شان وخت تېروي. دا هغه مور به یې وي، د هغې سره د مینې ټایم هغه ته نه میلاوي، پلار به یې وي د مینې ټایم، خویندې به یې وي، وروڼه به یې وي. دا ولې هغه ته په هغې وخت کې چې د مینې وخت وي، په هغه وخت ته د مینه د مور پلار او د خویندو وروڼو د طرف نه میلاو شوي. هغه سکول ته دونه بیګ وړی، هغه مدرسې ته دونه بوج وړی، د هغې د وجې دا انسان دلته هغه محبت نه دی میلاو شوی. دی اوس په کور کې داسې دی لکه دی چې مېلمه وي، نه چا سره ګپ لګي، نه چا سره خبرې کوي، نه مینه محبت به وي شته، نه د مور سره د مور په غېږه کې سر ږدل او هغې سره ناسته. دا هر چا ته نه نصیب کېږي، دا بعضې خلکو ته نصیب کېږي چې چا ته په وړوکوالي د مور مینه میلاو شوي. بیا به تاسو خیال کړئ ډېر په معذرت سره، زموږ یو مشر هغه خبره کوله، طبیعي خبره، هغه وایي تاسو خیال کړئ د هلکان چې وایي کله دغه ته لاړ شي که نه، د کالجونو ته یونیورسټیو ته یا سکولونو ته لاړ شي، وایي دې کې 2 مرضونه لري، یا دې چېرته د جینکو سره خپل تعلق پایي یا د هلکانو سره. وایي دا ولې؟ نو موږ ته یې دا ولې؟ وایي ځکه وایي دې ته په کور کې محبت نه وي میلاو شوی.
که دې ته په کور کې محبت میلاو شو دا د چا محبت